علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن په فیصل آباد کې ښځې د یاشنا لپاره خپل خو خاوند بې دردۍ سره قتل کړی. عزتمن د دې ښځې د دې خاوند نه 3 بچي خمود چې دې کې 2 زامن دي او یوه لور ده. زه مینوالو چې دغه ښځې خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکې کړو. عزتمنو چې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په فیصل آباد کې ښځې خپل خاوند د اشنا لپاره بې دردۍ سره دغې دپاره قتل کړی. عزتمنو د دې ښځې چې دی نو دغه خاوند نه 3 بچي هم وو. عزتمنو دوی ډېره ښایسته زندګي تېروله چې د اخر د دې ښځې دغه په ګاونډي خلک باندې میینه شوله. د موبایل نمبر یې ورله ورکړو. عزتمنو چې کله به د دې ښځې خاوند کار ته ووتلو دې به ځان نه دغه خلک وغوښتلو او په کور کې به یې ورسره ګپ شپ لګولو او غلط کار خو به یې ورسره کول چې عزتمنو یوې ورځې ورته اشنا وویل چې غواړو نه چې دواړه وتښتو او واده وکړو. نوالو ښځې ورته په جواب کې وویل چې صحیح ده زما هم خوښه ده ما هم همدغه شانته غوښتې خو زه ښه درته د ما نه مخکې شولې. دا خو اسان کار دی. زه به مې خاوند ته زهر ورکړم او په دغه طریقه باندې به یې ووجنو او کچن کې به یې واچو او دواړه به ایسته وبتښتو. مینهواله ښځې همدغه شانتې کار وکړو. اشنا ولري زهر او ښځې ورته ورکړه چې د کار نه ستړی ستومانه راغلی دی. ښځې ولې په چي کې ورته زهر اچولی دی او څکلي چې داسې ګنټه نیمه تېره شوې ده. نو سړی په کټ کې ویده شوی د خولې نه ځګونه روان شوي دي. بیا یې ښځې خپل اشنا ته ټلیفون کړی ورته ویلې راشه کار خو مې وکړو خو اوس دا سړی چېرته سنبال کړو. یې غورځولې په کچن کې یې غورځولې دي چې مینهوالو دغه جینۍ اوس پولیسو سره ده او ګرفتار شوې چې دې له دې اخر کومه سزا ورکړل شي. حتما نه سره خپله رایې لاندې کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو ته نن نوزه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.